بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو افغان او پاکستان ترمنځ چې کم تاوتریخوالی د 10-12 ورځو راسې نه روانو، په هغې کې څه مشکلات دي ټرانسپورټ په اړه باندې، په هغې باندې به خبره اتره کوو. آیا د افغانستان نه چې کومه میوه راځي یا داسې نور د ضرورت شي نه دي پاکستان ته راځي، نو هغه کې څومره نقصانات ملو شو هغې ته، او بیا د پاکستان نه افغانستان ته چې کم ټماټر ځي یا داسې نور د ضرورت شي نه ځي، دوایګانې ځي، نو هغې کې څه مشکلات مخې ته راځي. په دې هر څه باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره زموږ سینیر تجزیه کار صحافي رور ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب په ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه شاجي، تھینک یو. ټکر صاحب لومړنۍ خبره به دا کوو، د افغانستان د پاکستان ترمنځ 10-12 ورځو راسه نه چې کوم تاوتریخوالی روان دی، هغه خو په خپل ځای باندې، خو چې کوم د ټرانسپورټ د تجارتي دا سلسلې روانې دي، نو آیا دې کې څومره نقصانات دي؟ یقینا چې کروڑونو روپو نقصان به شوي، ځکه چې دې اړخ نه سبزي شوه یا داسې نور د ضرورت شي نه شو هغه وړي، هغه طرف نه هم راوړي، نو ویلی کېږي دا چې هغه ټول څخه شوي دي. تا بالکل شاجي چې کومه خبره تاسو وکړو په دې اوس ډېر بحث پکار دی. دې له راځم ستاسو د سوال دا ډېر مهم دی او په دې بحث کوو. خو دا د 13 کروړه خلکو خبره ده، 15 کروړه اخوا 25 کروړه دی خوا، بیا په دې کې دا حملې په یو بل شوې، یو باور و، یو ګاونډګیري ده، یو تعلق دی، یو تاریخي پس منظر دی، یو تړون دی. هغه مونږ ولید چې داسې متزلزل غوندې شه، هغې ته دچکه ورسېده، هغې ته یو نقصان ورسېد. خو ښه دا وشو چې بیا دواړه هیوادونه په اوربند باندې متفق شو او شکر دی تر دې دمه متفق دي. او بیا اوس په ترکي کې په 25 اکتوبر به ناستې کېږي او موږ ډېر هیلهمن یو چې انشاءالله العزیز دغه کوم اوربند دی، ډزبندي ده، سیزفایر دی، دا وغځېږي، بلکې دا صرف نه وغځېږي بلکې تعلقات لا مضبوط شي او هغه چې کوم ترمنځه بدرنګي ده، بې باوري ده، نفرت دی، کرکه ده، نو چې هغه په مینه بدل شي. دا ولې وایو؟ دا ځکه وایو کومه چې تاسو پوښتنه وکړه چې دا دې وګورئ وړه غوندې معامله، هغې څومره زیان وکړو، قیمتي خلک پکې لاړل، یره ترهه خوره شوه، د 13 کروړه خلکو ژوند چې کوم دی هغه نارامه و. بیا ستاسو دا پوښتنه چې څومره بزنس ته، تجارت ته، تجارتګر پیشې ته نقصان ورسېد، د دې اندازه دا کېږي چې شاجي روزانه زرو نه سیوا ګاډي، بلکې کله کله 2000 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوړي روړي. دا واړه ګاډي نه وي، دا لوی لوی کنټینرز، ټرکونه، او دا تش نزي راځي، دا هغې طرفه سامان راځي، د دې طرفه سامان ځي، او دې کې صرف د خوراک شیان نه وي بلکې دې کې دوایانې، دې کې بلها د ژوند ضرورتونه وي. لکه تاسو دا اوس وګورئ، د هغې طرفه نن سبا سیزن دی، کور انګور راځي، ټماټر راځي، سبزیانې راځي، هغه چونکې بارډر بند دی، لارې بندې دي، هغه ګاډي، هغه کنټینرز څه خو څخه شو. بالکل ځکه چې دا خو ټایم باونډ شیانې لکه ټماټر ورځ دوه، دې نه پس خو دا ختم. کور ته به څو ورځې وساتې؟ ځینې سبزي یا خو لکه آلو دی نو ډېر وخت کېږي، خو ته خو تورۍ، ته خو ټینډه، ته خو لکه مطلب چې کدو دا خو په ورځو نه شي ایسارولی. نو اوس د هغې طرف چې کم تجارتګر دي، تورخم کې اخوا خواوشا 1500 لوی ګاډي، ټرکونه ډکه، اوس د هغې طرف چې کم تجارتګر دي هغوی په دې باندې اړ دي، پریشانه دي، مجبور دي چې دا به اوس مونږ کابل ته واپس بوځو. د چا نقصان وشو؟ دې خوا د تورخم نه دې خوا پاکستان پله په زرګونو ګاډي ولاړ دي، په دې کې دوایانې، په دې کې د ژوند د ضرورت څیزونه، بیا داسې سبزیانې شته دي چې هغه په افغانستان کې نه، د دې طرفه ځي. بالکل. بیا داسې میوې دي چې هغه په افغانستان کې نه، لکه کیله، نن سبا سیزن دی، ټوله د پاکستان نه ځي. نو کیله به ته ورځ دوه ایساره کې، ته خو زیاته نه شي ایسارولی. دا ټول تاوان دی. شاجي روزانه د اربونو روپو تجارت کې، لکه که دا نن 10 ورځې وشوې چې دغه لاره بنده ده، خواوشا د 10-18 اربه روپو به صرف دا د تجارت نقصان دا په دې 10-12 ورځو کې، دا ډېر لوی نقصان دی. دا ځکه چې موږ بېروزګاریم ده، ناامنیم ده. بله دا چې که د یو نارمل ملک نو هغوی دا شیزونه برداشت کولی شي، خو افغانستان هم ځپلی دی او پاکستان هم ځپلی دی، دواړه ترهګرۍ هم ځپلي دي، جنګونه هم ځپلي دي، او د نړۍ ځواکونو هم ځپلي دي که نه. نو موږ لپاره دا بیا ډېره زیاته نقصان شي. بل د دې سره شاجي غټ نقصان دا کېږي چې کم انویسټرز دي، د چا کارخانې، د چا روزګاري، نو چې هغه داسې حالات ګوري چې یاره دا خو لاره بنده ده، یو ځل مې د کروړو تاوان شو، بل ځل د 2 کروړو شو، ګاډی واپس راغی، سامان څخه شو.
نو بیا نور سوچ شروع کی یا وی چې یاره بس نیکو مذهب لاور ته ځم کراچۍ ته ځم دوبۍ ته ځم قطر ته ځم یورپ ته ځم پرېږدی نو دا بیا نقصان کیږي نو لوی تاوان دی په زرګونو ګاډي ولاړ دي او مطلب چې پاسونه منسوخ شوي دي تجارتګر پیشې ته او د دې ټول ګوره یوازې اربونه روپۍ د کروڑونه روپۍ د تجارتګر هغه خو نه متاثره کیږي دوره خو د دې سره په زرګونو خلکو روزګار تړلی دی د یو ګاډي سره د سلو کسه ګوره هوټل په دې چلیږي د چایو د ډوډۍ بیا مطلب چې هغه واړه لاسګاډۍ والا کراچۍ والا مزدوران سامان اړی راړی بیا په پټي کې ته وګوره که ټماټر سړی راټولي مزدوران کریټونو والا ډکونکي بیا که مطلب چې د کورو راشو کول وي سمول وي رالیږل وي ورسره ټول ترانسپورټ او ټول نظام چې کوم دی نو هغه منظمي نو چې شی ودرېږي ورسره ټول ارس نظام متاثره شي. ټکر صاحب په تاریخ کې په پیل ځل ټماټر چرته ورسېده؟ ټماټر خو دونه تاریخ جوړ کړ ریکارډونه مات کړل موږ حیران دا یو. زما په خیال د سونیا غ تاریخ هم یو خوا ایگزیکټلی د زرو سره خپل غم شو چې هسې نه ټماټر زمونږ په سیالۍ کې زمونږ نه مخکې لاړ نه شي. چرګان غوسه دي چې لکه کیلو چرګ پسو دی او کیلو ټماټر پسو دی او شاجي چې په پیښور کې ګاډۍ والا نه ټماټر تپوس کوي نو اول به جیب ته ګوري بیا به دکاندار تندي ته ګوري او ډېر لکه مطلب چې په عزت په تپوس کې چې ټماټر شته ټماټر پسو دي ټماټر ښکاریم نو اوس که نه لکه په فروجونو کې دننه پراته دي په دکانونو کې یا ځکه چې یو خلکو ویډیوګانې جوړ کړي په بکس کې بند کړي په بکس کې یو ټماټر داغل چې کم دی نو 100 روپۍ نقصان دی یو ټماټر. نو دا همدغه وجه چې هغه تړون مات شي لارې بندې شي بې باوري شي او د جنګونو خو موږ چېرته ګټه ونه لیده دغه نقصان دی چې موږ ته ښکاري او خدای مکه که دا پالیسۍ وي او داسې د رورولۍ پالیسي نه وي نو بیا به زموږ تجارت متاثره کیږي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به 15-16 کاله وړاندې شاجي تاسو ته پته د 2 ارب ډالرو تجارت کېده. 2 ارب ډالر اټس ا هیوج منی هغه راغلی دی 50 میلیون ډالر ته کم شو ډېر زیات په کار ده چې داسې هېوا شوی نو دا حالات نوره مزپي زموږ خبره کې مونږ ټکر صاحب ګورو نور ملکونو ترقي کوي لګیا دی مونږ په ښکته را روان یو مونږ هماغه په ټماټر او په دې شینو کې نښتي یو. څنګه چې تاسو د ډریورانو خبره وکړه نو دې کې داسې ډریوران هم شته دی د ټریلو والا چې هغوی په خپله زمین باندې دا سامان راغوښتي چې یاره مونږ یې په خپله زمین واړې اوس هغه پریشانه دي بارډر بند دی نشي وړی دی هغوی وایي چې هر څه راته څښا شو دا نقصان به زه د کوم ځای نه ورکوم زه خو یو ډریور یم غریب سړی جاړي فریادونه کوي ګاډي ولاړ دي یو ورځ چې کم دی نو په هغوی باندې بلا پیسې وړي که نه هغوی کرایه نشي برابرولې د هغې. بیا ګورئ کم سړی چې انویسټمنټ کوي دا ډېر قیمتي سړی که هغه کارخانه لګوي په دې پاکستان کې یا په افغانستان کې که هغه د ترانسپورټ سره تړلی دا ډېر قیمتي سړی دی ځکه چې د ده سره ټوله د روزګار چاله روانه ده. نو چې موږ کارخانهدار بزنسمین تجارتګر ترانسپورټر دا موږ متاثره که نو موږ په زرګونو لکونو د ده سره تړلي مزدوران تاسو لاړ شئ په دې ګوړې منډۍ کې وګورئ لکه یو سړی به چې د هغه به کارخانه وي یو سړی به چې د هغه به ټرک یا ټرانسپورټ وي زیاتره خو هغه سره تړلي هغه خلک دي ډیلي ویجرز چې د هغوی 1000 روپۍ 1200 روپۍ 1500 روپۍ 800 روپۍ د هغه د ورځې دیاړي ده نو چې هغه ګاډی نه راځي ابه څه ته شي که نه ابه څه ته ملا تړي د پړي مزدور ته وګوره بیا پکې دا وړو ګاډو والا لکه مطلب د ټماټر سړی تپوس نشي کولی د دې نه اندازه ولګوئ چې څومره متاثره کېږي سړی. ټکر صاحب دې جنګ مونږ له څه راکړه خو هم نقصان دی خو هم نقصان دې جنګ مونږ له تش نقصان راکړه او زه خو دې اوربند ته ډېر خوشحاله یم سیز فایر ته خو زړه کې مې خدشات او شکونه دا دي چې هغه کم د رورولۍ یو تړونو او په کار و ډېر ضروري و پاکستان او افغانستان لا نو ما ته اوس لږ داسې داغدار ښکاري او دا به ډېر وخت اخلي چې دغه پر هر رغیږي او دا ورځي په دې په کار ده چې رورولۍ پهې مونږ کېږدو چې هغه کم باور کوي افغانستان په پاکستان پاکستان په افغانستان چې دا اوس پوخ شي د دې پخلی وشي. بله دا چې پاکستان کمې غوښتنې کوي د افغانستان نه چې هغه افغانستان ومني او چې افغانستان کمې غوښتنې کوي د پاکستان نه چې هغه پاکستان ومني. دواړه رورولي وکړي. ګورئ خبره په خبرو ول شوه که نه شاجي کېناستل په قطر کې ټاکس وشو دې ته ته که 100 کاله جنګ وکړې بیا به هم کښېنې نو نن کښېنې
د ګاونډي سره څوک جنګ کوي؟ ګاونډي نشي بیلیدی، اټس ناٹ بای چایس، دا زما او ستا په خوښه نه ګاونډي دی، دا ته نشي بدلولی. یو کینټ چینج اټ. ټکر صاحب لنډو ټکو کې راته وایي پروګرام اختتام ته رسومه چې پروګرام د افغانستان او د پاکستان او بیا د افغان کډوالو وروڼو خبره پکې ونه کړو نو نامناسبه ده. ټینشن کې دي، زه ګورم لګیم پاکستان کې چې کوم افغان وروڼه دي هغې سره ټینشن دی، نو هغې ته څه میسج ورکوئ د پاکستان د اړخ نه تاسو خپل بیهاو باندې؟ دا خو زموږ افغان وروڼه چې کوم افغان کډوال دي هغوی په خپله ګورې بار ستاسو د پروګرام وساتت سره خلک یې ماشاءالله زه پکې ځکه بار اډ کوم. بالکل، او خلک یې ګورم، تاسو صفا خبرې کوئ، مونږ داسې خبرې کوو چې هغه خلک بیا خوښوي که زموږ افغانان وروڼه دي که دی خوا دي، مونږ کوشش کوو چې انصاف خبره وکړو ځکه یې تړون خو نه شلېږي. ګورئ په دې سوره سختو حالاتو کې شکر دی یو افغان رور ته به چا دلته بد نه یي کتلي، پیغور به ورته نه یي کړی، دا ډېره لویه خبره ده. نو چې په ولسي سطح په ولسي کچه موږ دا ورورولي قایم وساتو ځکه چې زړه خوراک خبره ده د شاجي چې په دې سوشل میډیا موږ ځینې افغانان رونه ګورو چې هغه بهر ناست دي، هغوی ته د ګراوند ریالټیز پته نه وي، د ځمکني حقیقتونو ورته پته نه وي، هغه د جنګ چغې وایي، هغه جنګ جوړول غواړي، خو هغوی ته دا پته نه وي چې دلته په تورخم بارډر په زرګونو زنانه ماشومان چې بیماران دي د هغوی ټول دارومدار هغه په پېښور دی، نن هغه اخوا دي، وړه غوندې بیماري خو چې اخوا علاج نه کېږي، سړی ته مرګ ته رسي، تکلیف دلته پېښور ته راورسي، په اسانه علاج وشي، په اسانه ځي. نو دا رشتې دا تړونونه ماتول نه دي پکار. بس دغه پیغام مې دی چې هر سړی که هغه د پاکستان دی که هغه د افغانستان دی چې د مینې خبرو وکړي او د ورورولۍ خبرو وکړي. تھینک یو شاجي چې داسې ښکلي پروګرامونه تاسو کوئ. ډېره مننه ټکر صاحب، یقینا ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې او زه وایم چې یاره مه کوئ داسې کارونه چې بیا پېښپېمانه یئ. ګورو لګیا یو ټماټر د کم ځای نه کم ځای ته وخته او که دلته ګران دی او سامان او که هلته په افغانستان کې ګران دی، نقصان یې موږ ته دی، اخوا مسلمان دی اخوا مسلمان. ګرانو کتونکو وخت په وخت به موږ تاسو اپډیټ کوو د حالاتو نه. دا و زموږ نننی پروګرام. در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.